مردان کی یو داسې ورکشاپ موجود دی کوم چې سپیشل پرسنز یعنی معذوره کسان خپل مدد په خپله چلوي چرته چې د ټولې صوبې نه ویل چیر مرمت لپاره راوړی شي دغه رنګ دلته د معذوره او یتیم زنانو لپاره ووکیشنل ټریننګ سنټر هم قایم کړی شوی دی چې پکې د جامو ګنډلو او بیوټي پارلر په شمول نور کورسونه ویډیا ورکول کیږي په دې اړه د دې ورکشاپ او ووکیشنل ټریننګ سنټر منتظم سجاد علي سونو پښتونخوا ته صدا رنګ ویلي دي زموږ د ورکشاپ د جوړېدو شپږ کاله وشو دې شپږ کاله کې مونږه الحمدلله 15 کورسونه کوو شروع کې خو مونږ صرف ویل چیر ریپیرینګ کو اوس مونږه د زنانو د پاره د کې ووکیشنل ټریننګ سنټر جوړ کړی دی چې کومې زنانه معذورانی یا یتیمانانی نو هغې دپاره مونږ دلته پری کورسونه ښیو په دې کې سلایي کړایي ده ورسره د جولري کورس مونږ ښیو چې کوم په لاسونو باندې د زنانو د جولري جوړیږي یعنې والې بنګړي دغه جوړیږي اوس دې سره مونږ د بیوټیشن کورس شروع دی په دې بیوټیشن کورس کې مونږ سره 11 شاګردان دي چې پری اپکاسټ مونږ هغې ته چل ښیو دغه رنګ زبیر نومې سپیشل پرسن کوم چې خپل ویل چیر دلته د مرمت لپاره راوړی هغه د دې سنټر په اړه صدا رنګ ویلي دي زما د ویل چیر کې مسله و هر وخت به چې کم دی د ټایرونه ډیله کېدله په خپله خو نلته دوکان کې ډېر زیات ټیک راټیک کړل خو سمې نه خوړو چې دلته رالم سر راته طریقه وخوړه چې په دې طریقه باندې به دا ویل چیر ټیک کې او طریقې هم راته وخوړه په خپله مې دا ټیک هم سپیشل پرسنز د معاشرې هغه خلک دي کوم چې د خصوصي سلوک مستحق دي سجاد علي او د هغه ملګري دغه سنټر خپل مدد په خپله چلوي په کار دا چې صوبایي حکومت او د خصوصي کسانو د فلاح لپاره جوړې کړې شوې نورې سرکاري ادارې د دوی مرستې وکړي دغه رنګ والدینو ته هم خواست دی چې خپلو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي په وخت ورکړي چې ماشومان په مستقبل کې د ټول عمري معذورۍ نه بچ شي مردان نه سونو پښتونخوا لپاره ارشد علي خان